الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف ہوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو نن د میاش د ذوالحجې چې دا نن اوومه ورځ ده، سبا اتمه ده، بله ورځ نخمه ده او بله ورځ بیا انشاءالله لسمه ده. د ذوالحجې د میاشتې نن اسلامی تاریخ د ذوالحجې د میاشتې چې دی هغه نن اووم تاریخ دی او اوومه ذوالحجه ده. نو د ذوالحجې په میاشت کې په دې ورځو کې یوه ورځ چې ده هغه ته یوم عرفه وایي. هغه د عرفې ورځ ده. د عرفې ورځ کله ده؟ د عرفې د ورځې شرعي حیثیت څه دی؟ دې باندې څه کول پکار دی؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي روایت نقل کړي، وی سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو جهانو سردار نه تپوسو شو عن صوم یوم عرفه، چې د الله حبیب د عرفې په ورځ څوک روژه ونیسي نو په دې الله څومره اجر ورکوي. د عرفې د روژې تپوس وشو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. د دواړو جهانو سردار او فرمایل یکفر السنة الماضیة والباقیة، په دې یوه روژه باندې الله د یو کال تیر شوي او د یو کال آینده ګناه الله معاف کړي. دا دومره قیمتي روژه ده. په یوه روژه الله د دوو کالو ګناهونه معاف کړي. یو یوم عاشوره وي، په یوم عاشوره الله د یو کال ګناه معاف کوي، روایاتو کې راځي. او په یوم عرفې په ورځ چې څوک روژه ونیسي الله پې د دوو کالو د صغایر واړه ګناهونه ټول معاف کوي او د لویو دې ورسره توبه وباسي. واړه ګناهونه الله ټول معاف کوي په یوه روژه باندې. نه د معلومه ژوند کې بیا عرفه راځي او که نه راځي، ځکه دا کال کې یوه ورځ راځي او کال پس راځي. نه د معلومه چې آینده کال به یو عرفه به نصیب کې وي او که به نه وي. نو یو چې دا روژه رانه پوت نشي، ډېره قیمتي روژه ده. اگر چې ګرمي ده خو چې څومره ګرمۍ کې او څومره تکلیف کې دومره به الله اجر ډېر راکوي انشاءالله. یوه ورځ روژه هېڅ نه ده، که هر څومره ګرمي، خو چې سړی سوچو کې چې دا یوه ورځ ګرمي لوږه او تنده برداشت کول دی او الله پې زما د دوو کالو ګناهونه معاف کوي، نو بیا به روژه اسانه شي. عرفه کله ده؟
علماء وائی دے باندې ځان پوه کوي عرفې باره کې اکثر خلق ډیر شک کې پریوزي څوک وایي نن سعودي کې اختر دی او دلته روژه ده څوک وایي نن عرفه ده نن حاجیان هلته عرفات ته تللي دي بهر صورت عرفې باره کې سړي ته لږ مشکلات جوړېږي علماء وايي کتابونو لیکلي دي عرفه څه ته وایي د میاشتې د ذوالحجې د میاشتې نخمه ورځ چې دې ته عرفه وایي بس په لنډو حاصل او تعریف دا دی چې د میاشتې نخمه ورځ د ذوالحجې د میاشتې نخمه ورځ چې وي نو دا به عرفه وي نو زمونږ نن د میاشتې د ذوالحجې د پاکستان په اعتبار سره نن اوومه ورځ ده نو سبا د هفتې ورځ اتمه شوله او د اتوار ورځ چې د هغه نخمه شوله او د پیر ورځ لسمه شوله د پیر په ورځ اختر دی نو د اتوار ورځ چې دا د ذوالحجې د میاشتې نخمه ورځ ده او دا عرفه ده بس د میاشتې نخمه ورځ چې وي د ذوالحجې دا به عرفه وي نو زمونږ نخمه ورځ د میاشتې چې ده هغه د اتوار ورځ ده نو انشاءاللہ پاکستان کې به عرفه د اتوار په ورځ وي دا به یوم عرفه وي نو چې کوشش وکړو چې دغه ورځ باندې رانه روژه پوته نشي د اتوار په ورځ د اختر نه یوه ورځ مخکې بله د عرفې نښه دا ده چې د عرفې په سار به تکبیرات تشریق تکبیرات په شروع کېږي د اختر په ورځ د اختر نه یوه ورځ مخکې د عرفې په ورځ به تکبیرات هم شروع کړي دا یې نښه ده چې د عرفې په ورځ به سحر تکبیرات شروع شي دا به یوم عرفه چې د سحر مانځه نه به پس د تکبیرات شروع شي خلق به تکبیرات تشریق وایي تکبیرات کم دي څوک به یې وایي څو ځله به یې وایي علماء وايي تکبیرات چې دي تکبیرات تشریق هغه دا دي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات دا به د عرفې په سحر مانځه پسې شروع کی د تکبیرات علماء وايي دا د دریو یوه کلمه د جبریل امین ده او بله د ابراهیم علیه السلام ده او بله د اسماعیل علیه السلام دا تکبیراتو پس منظر څه دی او د تکبیرات تشریق حقیقت څه دی چې کله ابراهیم علیه السلام باندې الله امتحان راوست الله په انبیو باندې ډیر امتحانونه راوړي ډیر لوی امتحانات الله په انبیو راوست ابراهیم علیه السلام باندې الله یو امتحان راوست خوب کې ولیدل چې الله ورته وایي چې بچی دې ذبح بس دا د الله د طرف نه یو امتحان او د پیغمبر خوب خو وحی نو دا د الله حکم شو چې بچی دې ذبح ابراهیم علیه السلام خپل بچی ته وایي بچیا زتا خوب کې اینم چې زتا ذبح کو د الله بندیان دی ته وایي دی ته بندیان د الله وایي دا منون کې د یو الله دا بچی ته وایي خوب کې اینم چې تا ذبح کوما بچی ورته وایي یا ابت افعل پلاره تادي کوه بس چې څه حکم دی چې دیر درنه ونشي د الله په حکم کې درنه تاخیر ونشي پلاره بس چې د الله حکم دی د بچی د ذبح کولو نو ما ذبح خو چې د الله په حکم کې تاخیر رستواله را نشي بچیا ګوره دا ډیر ګران کار دی بچی ورته وایي ستجدنی ان شاء الله من الصابرین زرد چې تبه ما د صبرناکو نومومي بس ته د الله حکم باندې د الله د حکم تکمیل کوا د الله حکم مکملوا تماموي زه تیار یم د پیغمبر راولګي د خپل بچی ذبح ته تیار خپل بچی الاله
ولی علالی زکا حکم دا اللہ دے. ننم دیر خلق یو سوال کئی، اگا سوال دا دے وی چی دا قربانی قدم را قربانی علالی گی نکا دا پیسے سڑے روالی او پلسطین کی مسلمانانو لور کی دا غیب پی دیر کارو نشی دا دی ټولو قربانو دا پیسے یای پا دی خپل ملک غریب لور کی نوی دا غی غریبانانو با پی سمرا کارو شی چی ار سڑے د خپل قربانی پیسے روالی او پا غریبانانو باندی تقسیم کی. واقعی خبر استاسو ذہن تم دارازی چی یر د ډیرو غریبانانو با پی غربت ختم شي. خنا دا سوال بنے کئی خواہ دا سوال که دا ہر چا دے دا پا یو سازش دے او دا سوال دا مسلمانان رو دا اللہ دا حکمون نلری کی بس چی پیغمبر تا اللہ وی زوی دے ذبح کو پیغمبر وی زوی ذبح کوم نا پیغمبر تا پوس کرے دے چی اللہ زوی ذبح کول دا پا شریعت کشتا بچے بزا علالو ما نو چې پیغمبر تپوس نه کوي چې زه بچې حلال کمو ته په ساروي کې تپوس کوي چې زه ساروي حلال کمو کنه پیسې خیراتی ورکم هغه ته حکم دی بچې حلال کا. ابراهیم علیہ السلام خپل بچې ذبح ته تیار کو او د ذبح مقراله بچې ذبح کو. اسمان د جبریل امین راغې ګډې د جنت نه راوستو ورته وی ته امتحان کې کامیاب شو. چې کله راغې او د بچی دا د ابراهیم علیہ السلام او د بچی دا نظاری اولی دلا چې پیغمبر خپل بچے سملولے علالی. ہمونگ نن قربانی کی قصی کو سارو کی قصی کو دا تپوس ابراہیم علیہ السلام ولی نکو زکا بندگی ستوائی تا بندگی پی جنے وائزد اللہ بندی بچی سوک دا سوالو کی اوائی بندگی دی توئی چی رب ورط صح حکمو کیو دے بغیر دا چو چرا نہ ہو ما تا دا رب حکم دے چیز ساروے علال کا زما رب دیر خپوئی گی زما رب غریبم پی جنی زما رب مسلمان مظلومم پی جنی خوچے ما تا رب دا قربانی حکمو کو زد رب بندیم باس زب قربانی علالو باس عقل بن استعمالی دین کی خواہ دین کی عقل نہ چلے گی بس دا درب حکم نے بندہ وہی دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا غٹ اختر پورس پر طول دنیا کے اللہ تا خوخ عمل چے دے اغد ساروی وینتوی ولی اللہ وی ما تا دا خوخ تے تو ایسا پیسی غریب لورکم معلومی گی دا تا دا اللہ نم خپوئی گی تا دا پیغمبر نم خپوئی گی ستا دا عقل دیر مضبوط تے چرتا تا دا عقل ستاف عقل فیصلہ سنگ کی دا پیغمبر وائنا دا اللہ حکم دے پسولی لربک ونحر منز او کا دا رب دا پارا قربانیو کا دا دیا یاد ترجمہ ببیا سکا ونحر نا با دا قرآن نلرکو اللہ وی قربانیو کا تو ایسا غریب سڑی لپیسے ہو اللہ وی بس زما دا خوخدن نن تا دا کارو کا نن ما تا دا محبوب دے نو بندگی دی توئی کہ دا اللہ کم حکمی اغا بغیر دا چو چرا نہ منل دیتا بندگی وائی دیتا عبادت وائی مونگ با دا اللہ حکم من مونگ وائی اللہ ستا حکم دا قربانے دے بس مونگ ستا بندیان دیکھے با تپوسونا نہ کہنے رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با بیت المقدس تا منسکو ایک دم حکم راغے وی مختی قبلی تراو گرزاو بس صحابہ و نبی علیہ السلام ڈائریکٹ قبلی تراو تپوس نکی چی دا دی قبلی نولی دے دا خود طول انبیاء و قبل بس اللہ وی زما حکم دا وسا پوری دے پلو وس دے پلشو بس منگ دا اللہ بندیان جو چی اللہ سوائی ابا من عقل بنی استعمالو خواہ کدا عقل پا ترازو روان شوئے ندا در توام چی دا دین اسلام نبا کنگال شے کنگال عقل میں استعمالو دا وحی پا مقابلہ کے با عقل نہیں استعمال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راگے یو صحابی بیزا یا چیلے علالہ کردے نبی علیہ السلام ورطی مالتی دا مخکے ولی راکا غولا ورکا نبی علیہ السلام ورطی بل تی راکا جو بلی ولم ورکا نبی علیہ السلام ورطی یو تی بل راکا
هغه ورته د الله حبیب خو د بیزی دوولي دوولي هغه ما تعالی درکړل درې خو نه یي نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی ګوره زه پیغمبر یم ما ته وحی کېدله که تا دا خبره نه وې کړې ما ته نو تا به لاسکو ولې به راوتو دا ولي به چرې نه ختم شي ما به تا ته وی چې ولې را تا به لاسکو ولې به راوتو خو تا د وحی جواب په عقل سره وکړو زه پیغمبر یم ما ته وحی کی د وحی په بدله کې به عقل نه استعماله الله وی زما حکم دی ونحر او ته وی عقل وی چې دا پیسې غریب سړی له ورکړه ته عقل د قرآن سره برابر دی ته عقل د الله د حکم سره برابر دی ورې دا بیا نن دا سوال دی سبا بل سوال راشي بل براشي بل براشي نوی نوی سوالونه روچتیږي او نوی نوی خلق روچتیږي بچیم د بچوم حفاظت کوي بچو ته عقاید خیخه بچی در له خراب نه کی ګوره خبر نه دی بچي او د خلقو پکې محنت شروع دی دام یو محنت شروع دی دام د یو جماعت عقیده روانه ده وی چې کله بنده مړ شي او د دن روح اوزي نو د مثال خو د ګټې شو کنه نو ګټې له چې ته لخت را پرېږدې نو په ګټې په لخت سپرواشته نو نه نو چې د بنده نه روح اوزي نه دی خو په مثال د دې لرګي شو نو دا دوی چې وایي چې په قبر کې ماران دي او لړمانان دي او قبر برا جوختیږي نو را جوختیږي دی کنه د انسان مثال خو د ګټ نو ماشوم خو کچا ذهن یې کنه هغه ویا چې مړ شي نو دلته لخت را پرېږده نو سو نو پرورو د عذاب قبر نه منکر کی چې په قبر کې عذاب نشته دا د یو پوڼی ده یو پوڼی ده خیال کوي د بچو د عقاید حفاظت هم کوي ښه بچې کومه اداره کې داخله وي که تعلیم عصری وي که دنیوي وي که اخروي وي بچو معلومات کوي ښه د ادارې معلومات کوي بچی در له چرته د عقایدو نه خلاص نه کی بچیم چرته بل طرف ته روان نه کی نو بچو ته وایي عقل بنی استعماله چې قرآن او احادیث او علماء سلی کړي دي په هغې به روان دې نه به هټ کر نه ګرځو دې نه به هټ کر نه ګرځو نو دا سوالات چې د دې ماشوم په ذهن کې نن دا سوال پرېوت چې د قربانۍ دا پیسې رښه چې فلسطین ته ولیږو نو دا خو ماشوم نه دی نو د په ذهن کې د اوس نه د قربانۍ وقت ختم شو دته دا قرباني اسی په زول غونته کار ښکاره شو نعوذ بالله نو چې د غټو غټو سړو د ذهن نه وځي نو ماشومانو د ذهن نه به قرباني وځي نو چې ته وایي بچیا دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی کنه دا زمونږ د بابا جان سنت دی نن به پې مونږ عمل کوو بچیا الله به په دې زمونږ ګناهونه معاف کړي بچیا دا د ابراهیم علیه السلام سنت بچیا دا د قربانۍ څاروی دی وګوره ورته د هر ویښته په بدله کې به الله مونږ له یوه دیکې راکړي دا بچې بری د قربانۍ د څاروي خصمانم کوي دی به خیال هم ساتي چې د دې یو ویښته په بدله کې به الله یوه نیکي ورکړي بچو له دا ذهن جوړوئ نو چې کله جبریل امین راغی ولیدل چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی ذبحه کوي نو جبریل امین وی الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی نن وګوره پیغمبر د بچی د ذبح کولو اراده وکړه خپل بچی ذبح کی دا ولې دا حکم د الله دی الله اکبر الله اکبر چې کله ابراهیم علیه السلام دا ووریدل نو ابراهیم علیه السلام وی لا اله الا الله والله اکبر نشته دی لایق د عبادت سوا د الله نه او دقه الله چې دی دا ډیر لوی دی بس ما دغه الله حکم پورا کو چې کله ابراهیم علیه السلام دا وی نو اسماعیل علیه السلام وی الله اکبر ولله الحمد الله ډیر لوی دی او الله لره تعریفونه دي نو نن مونږ هغه تکبیرات وایو دا یو حصہ جبریل امین ویلا بل حصہ ابراهیم علیه السلام ویلا او بل اسماعیل علیه السلام دا غوی د خلوق کلمات دي دا اغي ویلي نو د عرفه یو نخدا دا چې د عرفه په سحر مانزه په سیبت تکبیرات شروع کی دا تکبیر
یو ځل ویل واجب دی په نارینه باندې په زنانه باندې خو نارینه به په تیزه آواز وایي او زنانه به په کمزوري په قلاره آواز وایي فرض منځ ورله شرط دی یو سړی نه د جمع منځ شوی او د مسجد ته راغی نو چې کله فرض منځ څنګه وکړي نو په تیزه تیزه به وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا به انشاءالله د عرفی په سار باندې شروع کیږي یو کوشش د عرفی د روجی وکړو بل تکبیرات چې دي دا به هم د عرفی د ورځې نه شروع کیږي نو چې دا هم ډېر په اهتمام ووایو ډېر په اهتمام سره ووایو او چا چې قربانۍ اغستې دي هغه د نیتونه خالص کړي او چا چې له اغستې نه دي او ارادي دي ټول نیتونه خالص کړي چې دا څاروی زه صرف د الله په نوم د الله د رضا دپاره د ابراهیم علیه السلام سنت ژوندی کړو بلکل یو بل سره د غوښو خبرې مه کوئ او دا ښه خبره ده چې سړی څاروی سورب والي غوښه پکې ډېرې فقراو لتې ورکړي غرباو لتې ورکړي اسم د قربانۍ څاروی چې دی دا ښکلی غوره اخیستل چې دی هغه پکار دی نو چې چا اغستې دي نو نیتونه خالص کوي او چې چا نه دي اغستې نیتونه خالص کوي چې زما اراده ده او زه به د اختر په ورځ انشاءالله سنت ابراهیمی د ابراهیم علیه السلام په سنتو باندې عمل کو د ابراهیم علیه السلام په سنتو به عمل کو د ذبح د پاره شرعي طریقه څنګه د څاروي به څنګه حلالوي د ذبح د پاره شرعي طریقه چې دا هغه دا تاسو بلی دی دې مړی دی ویښ کې دلته لږه غونته کد دی دای دا مړی چې شروع کېږي د دقه ځای نه مړی شروع شي او دلته د دې سر سره چې دا کومه حصه لګېدلي د دې ځای نه والا د دې ځای پورې دا په منځ کې ټوله مړی چې دا د علالې ځای دی که په هر ځای دی علاله کړه دا ټول د علالې دپاره ده دا مړی د دې کړنبې نه بره او د دې سر نه کته چې په هر ځای دی چوړکی راښکله دقه د ذبحې ځای دی چې کله څاروی علالوئ نو دوه مړی به کټ کوئ او دوه رګونه شرعي طریقه د ذبح دا د دوه مړی وي یوه د سا مړی وي سا پکې ځي راځي تاسو به دې چرګې لیدلي چې کله چرګ سړی حلال کړي یوه د خوراک مړی یوه د سا وي یوه د خوراک وي او دوه رګونه دي هغې ته ودجان وي دا د وینې رګونه دي ښه نو چې دوه هغه مړی کټ شي او دواړه رګونه کټ شي رګونه چې دواړه کټ شي ډېره بهتر ده خو که یو رګ کټ شو نو خیر دی خو چې دوه مړی او دوه رګونه کټ شي نو دا څاروی حلال شو بیا اپله په هغه باندې چوړکی وخل او چوړکی پرې راښکل چوړکی ویښ ته رسول علما وایي دا بیا مکروه دی داسې به بیا نه کوي چې دغه دوه مړی دې کټ کړل او دوه رګونه دې کټ کړل نو څاروی حلال شو د ذبح د پاره شرعي طریقه چې دا هغه دغه طریقه ده پکار ده چې سړی څاروی په خپله باندې حلال کړي چې یو سړي له په خپله باندې طریقه ورځي که د ذبح صحیح طریقه وله نه ورځي نو بیا خیر د څاروی په بل چا باندې هم حلالولی شي بله غوره خبره دا ده چې د قربانۍ د حلالولو ټیم کې ټول حاضر شي نبی علیه السلام خپلې لور ته وی حاضره شه ادرېږه اوله قطره د وینې چې داګې ته غورځېږي الله ستا ټول ګناهونه معاف کړي نو په دې نیت او په دې عقیدت باندې قربانو ته حاضر شو او د چا چې شریک قربانۍ دي هغه ډېر احتیاط کوئ د یو تن د وجې نه اکثر د ټولو قرباني ونه شي یو تن د غوښې نیت وکړو د ټولو قرباني لاړه یو تن مال پکې حرام و د ټولو قرباني لاړه نو په دغې حواله باندې ډیر کوشش کوي چې د چا شریک قربانیانه او بل قربانۍ کې څاروی حلال کړي نه یو
علالی کې یو وی خپې به زوړم بل وی نه زما بابا له خکړې ده بل وی مازغې زمون کر مرزي دی غله خکړې مازغار چاله خدي ک مرزي کروږي ښا نچستا بابا له مازغه خکړې دی نار ورځ بازار تزخه تازه مازغه میلاویږي ولا راوړه کنه ښا نو په دې سره د بل مرګري پړه کې لګ دغه پیدا شي دا یو عبادت ته کوشش کوي نو کوشش کوي چې لکه دغه امور پکې مخې ترا نشي دغه امور پکې مخې ترا نشي په دې باندې ډیر کوشش کوي او به هر صورت د فلسطین د پاره مخکې مونږ یو ځل چنده کړی و